ملګرو د ربیع الاول میاشت شروع شوه او په دې میاشت کې آقای نامدار احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی. دنیا ته د راتلو پیدایش هغه 12 تاریخ دی. د اکثر علما کرامو په دې باندې اتفاق دی، خو بهرحال په اکثر روایاتو کې 9 تاریخ هم راغلی دی، 8 تاریخ هم راغلی دی. عزتمندو دا یو ډېره بابرکتي او اهمه میاشت ده. په دې کې زمونږ او ستاسو پیغمبر تشریف راوړی دنیا ته. هغه پیغمبر، هغه نبی چې دنیا ته د ټولو په اخر کې راغلی دی، خو تذکرې هغه چې کوم دی د ټولو نه مخکې کېږي. کله چې حضرت آدم علیه السلام الله پیدا کو، آدم علیه السلام یو ورځ په جنتونو باندې سیر کوي چې ویې کتل د یو جنت په دروازه باندې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه د الله نه تپوس کوي یا الله دا د چا نوم دی؟ الله ورله جواب ورکوي چې دا زما آخري پیغمبر دی، دنیا ته به راځي. نو بیا آدم علیه السلام دا دعا او تمنا کوي چې الله ما د دغه پیغمبر امت ته ایثار کړي. دغه شانتې بېشمېره انبیا کرامو دعاګانې غوښتې دي چې الله موږ د نبي علیه السلام امت ته ایثار کړي. په هغې کې صرف د حضرت عیسی علیه السلام هغه دعا قبوله شوې ده. هغوی به چې کوم دی په آخري امت یعنی د نبي علیه السلام امت کې به راځي او بطور امتي به چې کوم دی په دې دنیا کې ژوند تېروي. او زمونږ او ستاسو هغه پیغمبر چې دنیا ته د ټولو په آخر کې راغلی دی، خو لیکن جنت ته به د ټولو نه مخکې ځي. په روایت کې راځي چې په ورځ د محشر کې به ټولو انبیاو پسې دا امتونه لاړ شي چې یاره موږ له سفارش وکړه، موږ تنګ یو، موږ ډېر عذابونه وخوړه. خو بهرحال هر یو نبي به چې کوم دی هغه ته انکار کوي، خپل ګناه به ورته پیش کوي. بیا به آخر کې چې کوم دی دا ټول امتونه دا به چې کوم دی نبی علیه السلام ته راځي. بیا به نبی علیه السلام چې کوم دی سر په سجده باندې کېږدي او ډېر وخته پورې په دې کې به الله رب العزت ورته وایي چې ای زما حبیب پیغمبره سر اوچت کا، ما ستا د امت چې کوم دی دغه شان د ټولو امتونو بخښنه وکړه. د ټولو نه مخکې به نبی علیه السلام او دا امت چې کوم دی جنت ته ځي. د دې نه بله غټه خبره نشته. عزتمندو نبی علیه السلام په دغه میاشت کې چې کوم دی پیدا شوی دی. د نبی علیه السلام پیدایش سره په دنیا کې یو انقلاب راغی. کم انقلاب؟ نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې ظلم و بې حیایي وه. دغه شاید نبی علیه السلام دنیا ته راغی نو دا هر څه چې کوم دی بدل شو. ظلم په انصاف بدل شو، بدامني په امن بدله شوه، بې حیایي په حیا باندې بدله شوه. دا د نبی علیه السلام دنیا ته په راتلو دا یو انقلاب و. او د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې د نبی علیه السلام معجزې ښکاره شوي دي. حضرت بیبي آمینه چې دا د نبی علیه السلام مور بیبي ده، هغوی فرمایي چې په ما باندې د ماشوموالي چې کوم هغه دردونه تکلیفونه هغه په ما باندې نه و. نبی علیه السلام په وجه باندې دا درد او تکلیف چې کوم دی دا په عامو زنانو باندې راځي کله چې ماشوم په ګېډه باندې په حمل باندې. عزتمندو دا د نبی علیه السلام هغه معجزه وه. بل حضرت بیبي آمینه هغوی فرمایي چې زما د وجود نه به یو خوشبو تله. ما سره به څوک کېناسته، ما ته به وایي چې تاسو کومه سپری مږلئ، کومه عطر مو مږلی دي. ما به ورته وایي چې دا ما عطر نه دي مږلی، بلکې زما په خېټه کې چې کم ماشوم دی دا د هغې برکت دی چې زما د وجود نه چې کم دی داسې خوشبو روانه. بل نبی علیه السلام د عام الفیل په کال باندې پیدا شوی دی. دا هغه کالو چې په دغه کال کې ابرهه راغلی او سره د خپل لښکر او د فوج په هاتیانو باندې او اراده دا وه چې زه په مکه مکرمه باندې حمله کوم. خو بهرحال الله رب العزت چې کوم دی د خپل کور حفاظت وکړو. په هغوی باندې چې کوم دی واړه واړه توتکر کې مسلط کړه. هغوی به 3 کاڼي چې کوم دی په پنجو کې اغسته. 3 کاڼي به چې لاندې راوغورځول د هغې مثال به داسې و لکه ایټم بم په شان دی. په ځمکه کې به یې سوري کوله. هغوی چې کوم دی تباه و برباد شو، څه چې کوم دی وتښتېده. دا هغه چې کوم دی کالو